میں آج اس کامیاب جلسے پہ ضلع پشاور کی تنظیم، ایم پی ایز، ایم این ایز اور تمام ورکر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. مبارک ہو کہ آج آپ نے ثابت کیا کہ یہ صوبہ، یہ پشاور، یہ تحریک انصاف کا ہے، یہ عمران خان کا ہے اور یہ عمران خان کا مضبوط قلعہ ہے انشاءاللہ تعالی. ہم نے کل پریس کانفرنس کی ہے، اپنی بات پوری رکھی وہاں. میں مختصر بات کروں گا کیونکہ ٹائم کم ہے. دو ایشوز میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی دباؤ سے، یہ کسی ٹون سے، یہ کسی تھریٹ سے عمران خان کو جھکائے گا اور عمران خان کے ساتھیوں کو تو نہ عمران خان جھکے گا نہ ان کے ساتھی جھکے گے انشاءاللہ تعالی. عمران خان نے، میں نے عمران خان کے ساتھ 30 سال گزارے. میں اس کو ایسے جانتا ہوں جیسے عمران خان خود اپنے آپ کو جانتا ہے. میں ایز اے ورکر اس کے ساتھ رہا، کافی اپس اینڈ ڈاؤن رہی. اس نے ہمیں ایک بات سکھائی ہے کہ جب جنگ ہو، جب حالت سخت ہو تو آپ نے حالات کا مقابلہ کرنا ہے ہمت سے، استقامت سے اور صبر سے. تو انشاءاللہ یہ لمبی جنگ ہے، یہ جنگ ہم جیتیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ جنگ ہم جیتیں گے. اور میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے جو افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت یہ جو ہماری فارن پالیسی ہے اس کی ناکامی ہے. اگر بھارت جو کہ افغانستان کی موجودہ حکومت اس کی مخالف تھی، اس نے ڈپلومیسی کر کے افغانستان کے ساتھ تعلقات بنائے، افغانستان کے ساتھ تجارت شروع کیا، تو میں وفاقی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی ناکام خارجہ پالیسی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو افغانستان کے ساتھ بارڈر پہ جو آپ نے جو بارڈر بند کیا ہے، بارڈر کو جلد از جلد کھولا جائے اور کاروبار کو اور امن کو موقع دیا جائے. یہ آپ کو منظور ہے؟ دیکھیں ہم چاہتے ہیں وہ چوک دی چوک کا آپ کا شوق پورا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. سہیل خان جو نے پورا آپ کو کال دیں گے اور انشاءاللہ ان کی نیندیں حرام ہوگی پھر انشاءاللہ تعالی. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستانی عوام سے عملاً ووٹ کا حق چھینا گیا ہے. ابھی یہ طاقتور حلقوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ ووٹ کا حق اب یہ عوام کے پاس نہیں ہوگا. جو قانون نے، آئین نے آپ کو حق دیا تھا کہ آپ اپنا ایم پی اے، ایم این اے اور لیڈرشپ چنے، وہ حق آپ سے چھینا گیا. وہ حق آپ سے چھینا گیا. 8 فروری کو 17 سیٹ کے ایک جعلی شخص شہباز شریف کو اس ملک پہ مسلط کر کے وزیر اعظم بنایا گیا. شہباز شریف کو آپ نے مسترد کیا. نواز شریف خود یاسمین راشد سے ہار چکا ہے. ٹوٹل 17 سیٹیں ہی جیت چکے ہیں اور آج وہ ملک کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں، آج وہ ملک کے لیے فیصلے کر رہے ہیں اور آج وہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میں اپنی پوری پاکستانی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا جمہوری حق آپ سے چھینا گیا، آپ کی عدالتوں کو محکوم کیا گیا، 26ویں اور 27ویں آمین کی ترمیم کی تحت عدلیہ کو عملاً مفلوج کیا گیا، اس کے خلاف پاکستانی قوم اٹھ کے کھڑی ہوگی کہ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. عمران خان کھڑا ہے، آپ عمران خان کا ساتھ دو گے، کھڑے ہوگے انشاءاللہ. پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اور عمران خان کی رہائی کے لیے انشاءاللہ جب بھی کال ہوگی پوری روڈ نکلیں گے انشاءاللہ. پاکستان دلته د پېښور د لای خیبر او تاترې په لمن کې راغونډ سوو د پښتون قام ډېر غړیالیو خوندو مندو ورونو عزیزانو، نن د حق او باطل جنگ ډېر فاینل اخري ځای ته رسېدلی دی. سیاست د عقل او شعور کار دی. په ښکنځلو به خفه کېږو نه، موږ ته د خلک ښکنځل نه کوي. پښتانه په ښکنځلو کې د راټ چال وړ دي.
مړ ته به خلک بد نه وایي. غني خان وایي وایي په والله چې د جنت ته به سم ستون چې ښکنځل پکې وانهورم د پښتون. خو موږ خلک دوکه کوي، موږ خلک د ښکنځاو په مشاعره اخته کوي. عزیزانو برداشت به کوو، سړیتوب به کوو. نن پاکستان هغوی په والله چې د جنت ته به سم ستون چې ښکنځل پکې وانهورم د پښتون. عزیزانو موږ ته به خلک ښکنځل نه کوي، موږ ډېر بد ښکنځلمار خلک یو، لیکن اوس یې نه کوو. اوس موږ خلک د خپل مقصده پر شا کوي. نن د حق او د باطل جنګ فیصله کوم ځای ته رسېدلی دی. جمهوري قوتونه هغه دي چې عمران خان دی او تحریک تحفظ پاکستان دی. غیر جمهوري قوتونه دومره وارخطا سو چې پارون یو سړي په وردۍ کې ښکنځل کول. دا د دوی وارخطایي ده. زه عرض کوم مهرباني، زه عرض کوم څه وایي مشر ته یوه خبره کوم، یوه خبره ورته کوم چې محترم فیلډ مارشل صاحب د قرآن شریف په حافظ دی. یو منټ ته خو خبره پرېږدې، مهرباني وکړئ. جی هغه نه تپوس وکړه چې څه وخت موسی علیه السلام کوه طور له ورغی او الله پاک غږ پر وکړي چې ته زما پیغمبر یې، فرعون لیونی سوی دی، ورسه هغه ته زما پیغام ورکړه. ده ورته وویل زما ژبه لږ کار نه کوي، د ما سره زما ورور هارون ملګری که. الله پاک ورته ویل چې ته مې ملګری کې. چې دوی روان سو، الله پاک څه ورته وویل؟ ویل ای موسی تا ورور د فرعون سره په ادب خبره وکړي. الله پاک و پیغمبرانو ته وایي چې د هغه چا سره هم په ادب خبره وکړئ چې وانه مني. او دا لیوني راولاړ سوي دي، موږ ته لارې راشئ د ښکنځلو. موږ د خدای هغه سپایان یو، موږ چاته ښکنځل نه کوو، موږ چاته بد نه وایو. پاکستان و سیکیورټي ریسټ پاکستان آئین بیان کړی دی. د پاکستان آئین وایي کم څوک چې آئین نه مني، آئین ماتل کوي، آئین څیري، آئین جلا کوي، دا سیکیورټي ریسټ دی. موږ شکر دی نه یو. دا سیکیورټي ریسټ دا خلک دي چې آئین یې مات کړی دی، آئین یې تر پښو لاندې کړی دی، آئین یې ودغه ته رسولی دی. نن لګیا دي جنګي جنون یې روان کړی دی. جنګ کوو، هندوستان سره جنګ کوو، د افغانستان سره جنګ کوو، د پلاني سره جنګ کوو. و د عقل لیونیانو عقل نه لرئ. جنګونه خلکو پرېښي دي، جنګونه خلکو پرېښي دي. لومړی جنګ عظیم، دویم جنګ عظیم، جرمني، جاپان. د هغه بعد انسانان په علم کار کوي، په پوه کار کوي، په اسمانو کې ګرځي. نن جرمني او فرانس چې یو د بل په لکونو خلک وژلي دي، یو د بل سره روغې کوي. نن روس او جرمني چې په کورونو خلک یې سره وژلي دي، ګزاره سره کوي. ته پر دې خوا منډه وایې د افغانستان باډر دې پر موږ بند کوي، لنډې کوتل دې پر موږ بند کوي، افغانستان بولدک دې پر موږ بند کوي، او د واګا سره تجارت کوي. زنده باد. په یوه وایي هندوستان زما دښمن دی، په بله د واګا سره تر لاهوره پورې یو زنځیر نشته، یو چین نشته.
دا نه دي موږ پاکستان ماتول نه غواړو پاکستان زموږ ملک دی افغانستان زموږ ورور دی عزیزانو نن ورځ د علم ده دوی بختور خلک موږ ته اسلام راښیي پر یوه ووټ چې خالي دا ټیک نشان جمهوري خلک تیمور کوه عمران پارټي تیمور کوه فلاني تیمور کوه ما ته یې راکه څو رشوت درکوم 90 کروړه روپۍ 90 کروړه ستا پلار دا مشین لري چې دا پیسې چاپوي په 90 کروړه روپۍ په سلګونو سکولونه خلاصېدای شي په 90 کروړه روپۍ په زرګونو لکونو انسانانو ته 15 میاشتې ډوډۍ ورکوېدلی شي دا پیسې تا له کمې کې غریب خلک حقاریان دي روزانه نه مومي بچي وږي دي د صحت بندوبست یې نسته ته هغه سړی ښه پاکستانی بولې چې لکه د ګنج پسه ځان خرڅوي هغه ښه پاکستانی بولې چې بل په پیسو اخلي او هغه انسان موږ نه دی دا کړی عمران خان تا چې عمران خان نو سم سړی تا ولې وزیر اعظم کوي تا ولې د پاکستان ټول شیان ښکاره کړل نن چې هغه د ضمیر د قیدي په حیثیت د جمهوري قوتونو د نماینده په حیثیت ستا وجبر ته ټینګ سو ستا وجبر ته ودرېدی او لکونو انسانان یې پر شا ودرېدل ته په زور پر شا کوې چا پلار یې نشي کولی دا ملک زموږ دی دا ملک زموږ دی عزیزانو پېښور تاتره خیبر دا تاریخ لري غړي به ناچو دلته د هر یرغلګر هډوکي مات شوي دي دلته هر ظالم د تورو تر څوکو لاندې راغلی دی دا چندو پهلوانان نه دي دا به داسې تش دي لکه سویان که خدای کول خو لږ زموږ منظم تنظیم غواړي لږ زموږ دغه غواړي خبره عزیزانو پښتنو ورونو زه چې پښتنو خبره کومه پښتونخوا وطن کې چې هر څوک پروت دی هندکو وایي سرایکي وایي ګلګیتي وایي کوهستاني وایي د دې وطن حق غم د ځان غم بولي هغه د دې وطن بچی دی زموږ ورور دی زموږ سره ملګری دی موږ به دا ټول د ځانه سره پر لارې بیایو ورونو خبره تا ته ده پښتانه پښتونخوا وطنه خبره دا سیمې ته ده ستا وطن د دنیا د نعمتونو ډک دی دا موږ خلک موږ پاکستانیان نه بولي تا زما اوبه قبضه کې تا زما ځنګلونه قبضه کړل تا زما ماینس قبضه کړل زه دې د ګرد جهان په مزدور بدل کړم موږ بیا هم نه دي ویلي چې پاکستان مرداباد نن دا وخت اویا لکه پاکستانیان په دوبۍ کې مزدوري کوي ته ما پر خپل وطن نه پرېږدې هغه وخت ولاړ ول هغه ورځې ولاړې